السلام علیکم، زه یم انیس خان او نن دی د جولای 9 تاریخ په میډیا یو ډېر عجیبه او غټ خبر چلیږي چې د بلور خاندان چې دا د هغې یو بیبي ده سمر هارون بلور بیبي هغې عوامي نیشنل پارټي پرېښوده او هغه په مسلم لیگ نون کې شامل شوه. نن یې د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب سره ملاقات وکړو او د هغوی په قیادت یې د اعتماد اظهار وکړو. سمر هارون بلور بیبي چې د دې خاندان ډېر لوی خدمات دي، ډېر لوی قربانیانې دي، دا ولې شامل شوه؟ دا خبره درته په آخره کې کوم، خو اول درته دا ووایم چې غلام احمد بلور چې د دې خاندان مشر دی، یو ډېر زبردست انسان دی، یو ډېر خوږ سړی دی، یو ډېر سیاسي سړی دی، یو ډېر نظریاتي سړی دی او هغه چې کوم جدوجهد د باچا خان بابا د نظریې سره کړی او د ولی خان بابا سره یو ځای د اسټیبلیشمنټ او د پنجاب د غازبانه قبضې د پښتنو په وسایلو د دې جدوجهد هغوی کړی دی. بیا د هغوی کشر ورور بشیر خان بلور چې و هغه سینیر صوبایي وزیر و او هغه هم ډېر لوی قربانیانې ورکړي او بیا د دې جدوجهد په لار کې شهید شوی. بیا د هغه زوی او د سمر بلور بیبي خاون هارون بلور صاحب هم شهید شوی دی د الیکشن کمپین دوران. د دې نه مخکې د غلام احمد بلور صاحب یو زوی الیاس بلور هم د پیپلز پارټۍ سره د الیکشن د جګړې په وخت په پولینګ سټیشن کې شهید شوی او د هغې الزام د پیپلز پارټۍ په قمر عباس باندې و. اپه کې ډېره موده جیل هم تیر کړی، بیا روغه وشوه او مسله ختمه شوه. بلور خاندان چې څومره قربانیانې ورکړي دي د هغې بل خاندان دعوه نشي کولی، ځکه چې دا کاروباري خاندان و نو د عوامي نیشنل پارټۍ مالی او جانی دواړه خدمات یې کړي. خو مشر بلور صاحب هم څه موده مخکې مایوسه شوی و. ما خبر کتلی و چې هغوی د پیښور کور او ځای خرڅوي او اسلام آباد ته شفټ کیږي او اوس د سمر بلور بیبي هم دا وکړه. دا د عوامي نیشنل پارټۍ د هر نظریاتي سړي دپاره یو دچکه ده چې عوامي نیشنل پارټۍ نه هغه زاړه خاندانونه نوی نسل ولې مایوسه دی او د هغې مین وجه دا ده چې اوس کم د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست دی ایمل ولی خان شروع کړی دی. دغه زما ته ښکاري چې بنیادي وجه ده، ځکه چې د باچا خان بابا سیاستو د اسټیبلیشمنټ او د پنجاب د دې غازبانه قبضې خلاف چې کم هغوی د پښتنو په وسایلو دی او پښتنو له نه واک ورکوي نه اختیار ورکوي. بیا د ولی خان بابا جدوجهد ټول عمر د ډیکټیټرشپ خلاف و، د اسټیبلیشمنټ خلاف و، د پنجاب د دې غازبانه قبضې خلاف و او هغوی به یو ناره واله د ان پی والا چې ته ورځه پنجاب ګټه او زه به باچا خان ګټم. خو اوس داسې چل شوی دی چې کله د پی ډي ایم جماعتونو کې ایمل ولی خان شامل شو او هغوی جدوجهد د اسټیبلیشمنټ د چترۍ لاندې کو، د عوامو مفادات یې نه کو، نو دغې ځای نه ټرنینګ پوینټ و او بیا خلک رو رو مایوسه شو چې د کم خلکو خلاف موږ جدوجهد کړی د هغوی سره مل کې ته د پښتنو د سر سودا کې. ایمل ولی خان د چې دی د هغه نیکه ولی خان بابا به دا وي چې د اسټیبلیشمنټ خلاف اخري جګړه به جنگ به په پنجاب کې کیږي او چې کله د هغه دا خبره ریچا شوه نو ما یو ویډیو کړی و، ما وی مې کو څوک په 400 کې لاړ شي د ولی خان بابا په قبر باندې درود او سلام ووایي، بیا ورته ووایي چې بابا ستا خبره ریچا شوې وه خو هغه نوسې دي اوس د حق اسټیبلیشمنټ په غېږ کې ناست دی او دې پیریلا چې ناکامه شو په الیکشن کې نو ایمل ولی خان خپل ایډریس هم چینج کو او بلوچستان نه سینیټر شو د دغه اسټیبلیشمنټ په سہولت کارۍ باندې. نو دغه مایوسي په خلکو کې وه چې لیډران په خپله نورو پارټو ته ځي یا صوبه پرېږدي، نظریه هم پرېږدي او صوبه هم پرېږدي. نو دغه بدقسمتي وه چې عوامي نیشنل پارټۍ نوی کول مایوسه دی. زاهد خان مخکې نه تللی دی، صوبایي وزیر مخکې نه تللی دی، د هغوی اختلافات دي د داسې پالیسۍ سره. حیدر روتي خان بله ورځ یو بیان کړی چې د کم
مخصوص نشستونه دي دا د تحریک انصاف دي زمونږ ورسره اختلاف دی خو نظریاتي طور اصولي موقف دا دی چې دا د دوی دی او دایم ویلو چې زما پارټۍ ته خواست دی چې دا د سوال سیټونه ماله نو کم کس چې نظریاتي سیاست کوي هغه سیاست به بچي او چې کم د سیټ دپاره خپل ایډرس چینج کوي بلوچستان ته ځي او د اسټیبلیشمنټ په مرضی نو هغې کې بیا خلک مایوسه کیږي د سمر بلور بیبي د تلو مین وجه دا ده چې هغه به وایي چې زموږ لیډر صاحب خپله صوبه خپل ایډرس چینج کو نو که ما پارټي چینج کړه څه وشو نو ډېر د عوامي نیشنل پارټۍ د خلکو دپاره نن د افسوس ورځ ده زما همدریان د هغوی سره دي زه د هر نظریاتي سړي قدر کوم چې کوم په خپل پارټۍ په اصولو او په نظریاتو کلک ولاړي امید لرم چې تاسو به د سمر بلور بیبي د تلو د وجوهاتو نه خبر شوي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته